ځکه الله رب العالمین ذات مبارک هغه نورانی دی، د الله صفات نورانی دي. اقوام عالم چې نن ژوند دي قرآن د وجه ژوند دي. نو چې کتاب څه شی دی، ایمان څه شی دی. ځکه چې قرآن مجید د نزول نه مخکې د عربو څه حالو، د مور حقوق څه دي، د رور حقوق څه دي، د بچي حقوق څه دي. یو صحابي خپل واقع ذکر کوي، وزه ښکار لاړم او ځان سره مې خپل خدای واغست، جیب کې مې کېښود. خدای الله فرمایي زما صحابه د ستورو په شان دي. ډېر نوجوانان ناست دي، خو به کېږئ ما که زه یو نوجوان پاڅوم چې پلانې ته پاڅه او ته ماته دا ووایه، اسلام فرمایي فانا له سائق الى الجنه ودلیل الى الجنه، زه به دا سړی جنت ته بوځم. الله پاک به د حافظ قرآن د پلار تاجپوشي کوي، هغه ته به الله پاک پټکې په سره وي. شاید هغه حلف برداري ده، زرداری صاحب دی، بل صاحب دی، نو ټوله دنیا خلک راغونډ شوي، پاکستانیان خوشحاله که نه خوشحاله؟ خو لږ خلک راغونډ شوي که نه، د قیامت ورځ به اولین او آخرین به ټول راغونډ شي. الله رب العالمین به لویه جلسه د ټول انسانیت منعقد کړي، په ارباو کیرباو خلک به یې په هغې کې الله پاک په صدر مجلسي، الله پاک ما د جلسې په خپله صدارت کوي او فرشتې د الله رب العالمین به سیکورټۍ په طور چاپېره ولاړي او منځ کې به بني ادمي څومره انسانیت چې دی هغه به د منځ کې به د جلسهګاه کې ناست، په دغه وخت کې به آواز وشي، حالانکې له حساب کتاب به هم نه شي د خلکو، هم لا باقي وي. په دې وخت کې به حساب وشي چې آفتاب مولوي صاحب دی راشي د لنډۍ، ځکه د خپل بچي باندې حفظ د قرآن کړی او د ده به نن تاجپوشي کېږي. الله پاک به په خپل لاس د هغه په سر پټکې تړي او تاج به په سر ږدي. د علماو مثال په مخ د ځمکه باندې د ستورو دی.